السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. ډیرو خوږو مسلمانانو ورونو خویندو او تاسو به روغ جوړ ان شاء الله په صحت باندې به الله جل شانه د تاسو حاجتونه او مقاصد پوره کړي. الله تعالی دې د ټولو مسافرو مددگار شي او څوک چې زموږ دا ویډیوګانې ګوري الله تعالی د دوی د زړه مرادونه پوره کړي، د زړه حاجتونه دې الله تعالی ورته پوره کړي، د زړه کامیابی دې ورته الله جل شانه ورکړي. آمین ثم آمین. مسلمانانو دعا باندې خامخا آمین وایي، که کمنټ نه شئ کولی په ژبه باندې وایي، نه ده معلومه د کم بنده په خوله کې خیر دی او دعای الله جل شانه قبلوي. لہذا دا وظیفه تاسو وکئ، الله جل شانه به دې سره ستاسو تمام حاجتونه، مقاصد، ضروريات، جایز دلی مرادونه او بندشونه الله جل شانه ختم کی. ځکه دا وظیفه د کمال وظیفه ده، دا وظیفه د ډیر د زبردست او طاقت والا وظیفه ده. ان شاء الله العزیز تاسو یې وکئ. دا د شلو دیرشو کالو یعنی د کم وخت نه چې موږ ماشومان او غټ شوي وو نو هغه وخت نه دی خو دا وظیفه موږ الحمدلله کوو. دی وظیفه کې الله تعالی ډیر زیات کمال دی او دا وظیفه به تاسو د کامل یقین سره او په کامل تصور سره ان شاء الله العزیز وای نو الله تعالی به تاسو هر رنګ حاجت او مقصد پوره کوي. دا وظیفه چې د مسلمانانو دا به تاسو څو کارته کوئ، دا به تاسو په کم وخت کې کوئ، دغه ټوله معرکه تاسو شریکومه. خو لهذا یو خبره ده لحاظ قابله ده کومه، هغه دا چې وظیفه به دا نه پرېږدئ هغې وخته پورې تر څو پورې چې ستاسو حاجت نه وي پوره شوی. یو ورځ یې وکئ، دوه یې وکئ، درې وکئ، تر 140 ورځو پورې دا وظیفه جاري ساري وساتئ. ان شاء الله العزیز چې 140 ورځې به پوره شوي نه وي الله جل شانه به ستاسو حاجت او مقصد پوره کړی وي. صحیح شوه. که تاسو ته په لاس کې پیسه نشته وایي چې پیسې الله تعالی راکړي نو دا وظیفه کولی شئ. که وایي چې الله تعالی راته ښکلی ژوند راکړي د سکون او د خوشحالۍ والا نو دا وظیفه کولی شئ. که څوک وایي چې کومه زنانه وایي چې زما بچی کاروبار یې سم نشته، زما د خاوند کاروبار نشته، سعودي عرب کې دی، بل ملک کې دی، یا وایي چې کور ته الله تعالی په خیر او عافیت سره راوستلی کي نو د هغې دپاره هم دا وظیفه ډیره د کمال وظیفه ده. لهذا وظیفې ته تاسو غوږ شئ چې دا په کومه طریقه باندې کوو او څو ورځې به یې کوو او کم وخت کې. نو وخت خو چې د ټول نه لومبی وخت راواخلې نو دا به مسلمانانو تاسو د مازدیګر لمونځ نه پس کوئ، د ماسخوتن لمونځ نه پس به یې کوئ. دې دوه لمونځونو نه پس دا وظیفه تاسو کولی شئ. دا وظیفه به څو مرتبه کوو نو دا وظیفه به تاسو مسلمانان ورونو په لومبۍ ورځ 314 پیرې کوئ. مخکې وروسته به ترې 11 پیرې درود ابراهیمي وایي، هغه درود چې کوم موږ په مانځه کې وایو. صحیح شوه. بیا به 314 پیرې وکفا بالله ولیا وکفا بالله نصیرا وکفا بالله ولیا وکفا بالله نصیرا. دا به ډېر زیات په توجه په دهان سره او د زړه نه به دا الفاظ ادا کړي. یو خو د ژبې سري، د ژبې سر د زړه کومې نه او د دماغ د پوره سوچ او تصور نه دا 3 څیزونه به یو ځای کړي. سوچ، ژبه او زړه چې دا 3 لارې یو ځای شي او د دې 3 لارو نه دا وظیفه وکړی شي نو دا به د کامل یقین سره او د کامل درجې ته به دا الله جل شانه دا وظیفه د الله تعالی فضل سره ورسي. او بیا چې تاسو کم مقصد وي، کم حاجت وي، ان شاء الله العزیز هغه الله دا به ضرور به ضرور پوره کوي. تاسو به دا روزانه 314 پیرې به د مازدیګر لمونځ نه پس وایئ، ماښام مخکې وروسته خامخا 11 پیرې درود شریف، درود ابراهیمي روزانه دې وظیفې سره د خپل وس مطابق سره صدقه ورکول او د ګناهونو نه فورا بندېدل. ګناهونه به دې وظیفې سره نه کوئ او 15 وخته به د دې وظیفې سره تاسو مونځ کوئ. یعنی 15 مونځونه به د دې وظیفې سره تاسو پابندۍ سره پوره دهان سره او توجه سره تاسو کوئ. مونځ به نه قضا کوئ. مونځ کوم سره قضا کو نو بیا به خبره بل سیټ ته ځینو مسلمانانو مونځ الله تعالی لومبی فرض کړی دی. په خپل ځانونو رحم وکئ، په خپل اولادونو رحم وکئ. الله جل شانه په خپل کلام کې فرمایي یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا.
ای مؤمنانو مسلمانانو تاسو خپل ځانونه خپل اهل و عیال اولاد د جهنم د اور نه بچ کئ خپلو بچو ته وظیفې وښایئ خپل خاوندان د جهنم نه بچ کئ خاوندان د خپلې ښځې د جهنم نه بچ کړي مسلمانانو د لږې زندګۍ دپاره د لږ خواهشات او مزې دپاره خپل آخرت نه تباه کوو خپل قبر نه تباه کوو هغه د الله جل شانه وړاندې ودرېدل نه هیرو هغه د محشر ورځ رانه هیره نشي هغه پر صراط باندې تېرېدل رانه هیر نشي هغه جنت رانه هیر نشي هغه جهنم رانه هیر نشي هغه د الله جل شانه دیدار او ملاقات رانه هیر نشي هغه د دواړو جهانو د سردار جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ملاقات هغه ورځ رانه هیر نشي مسلمانانو د جنت هغه ښکلي ښکلي نظارې رانه هیر نشي نو مسلمانانو دا هر څه یاد ساتئ ګوره چا چې دنیا خپل ضرورت وګڼو کنه او آخرت خپل مقصد وګڼو کنه الله تعالی د دنیا کې هر حاجت پوره کوي او که چېرې انسان دنیا خپل مقصد ګڼي آخرت خپل ضرورت ګڼي دنیا دپاره ډېر کوششونه مرستې ستړې کوي آخرت دپاره لږې کوي ځکه د دنیا زندگی مختصر ده او د آخرت زندگی ابدالآباد نه ختمېدونکې زندگی ده دنیا زندگی د آخرت په اعتبار سره 2 منټه ده یعنی د دنیا زندگی 2 منټه او د آخرت زندگی دونه غټه ده د آخرت یوه ورځ 50,000 کاله ده لہذا وظیفو سره سره ګناهونه پرېږدو خپل الله جل شانه سره تعلق برابر کړو عشق وکړو د دنیا ټول محبتونه د دنیا ټول مال او دولت د دنیا ټول جایدادونه عهدې دا عرضي دي د الله تعالی محبت حقیقي دی د الله تعالی محبت حاصل کړئ او په دې وظیفو سره به د الله تعالی محبت هم حاصلېږي په دې وظیفو سره به د الله جل شانه محبت هم حاصلېږي او ګناهونه به هم په دې وظیفو سره وړو حاجات به هم الله جل شانه دې وظیفو سره د ماستا پوره کوي الله جل شانه د زموږ د زړه مرادونه حاجتونه پوره کړي جزاک الله خیره احسن الجزا فی الدنیا والآخره